الله دې معافي وکړي چې عالم پسې خبره کړې ده چې د کم وخت نه مې کړې ده نو تر اوسه پورې مې ښځه په طلاق کې او په زنا کې ساتلې زما محترم خبرې ته غوږ کېږدئ. علامه شامی رحمت الله علیه وایي چې وایي من جلس فوق العالم څوک چې د عالم نه بره کېناسته ولو کان اهانة که چېرې دا د سپکوالي د وجې نه او د دې سپکوالي کړي نو طلقت امرأته. علامه شامی رحمت الله علیه یو سړی د عالم نه بره کېناسته د مزاح په طور باندې کېناسته طلقت امرأته ښځه پې طلاق ده او زنا کوي زما محترم. دا فتوا د شامی نه وره عام کتاب نه دی د خپلې ګېډې نه نیم لګیا د خپل ځان نه نیم لګیا د یو عالم قول درته نه یم د کتاب فتوا درته یم شامی جلد 100 نمبر 103 باندې ګوره د خپلو علماو نه تپوس کوه که عالم پسې د په کمنټ کې غلطه خبره کنزل لیکلي بې حرمتي دې کړې وه طلقت امرأته ښځه در باندې طلاق ده او زناګانې دې کړي زما اوس ته سوچ کوه زما محترمه الله دې معافي کړي موږ وایي یاره جي دا سیاسي عالم دی یاره جي دا بریلي عالم دی یاره جي دا پنجپیري دی که هر څه د عالم د پټکې د نبی اسلام مبارک ولې که هر څه د قرآن لولي په سینه کې قرآن دی د قرآن تلاوت کې که هر څه د په سینه کې د احادیثو ذخیره ده زما محترمو او په کومه سینه کې چې قرآن او د احادیثو ذخیره تاسو ته خبره کوم د نبی اسلام فرمایي فإن فقیها واحدا اشد علی الشیطان من ألف عابد یو طرف ته زر عابدان ټوله شپه تهجد وکړي بل طرف ته یو سیاسي عام عالم د شپې خوب کوي د عالم خوب د زرو عابدانو د عبادت د تهجد نه افضل دی زما نن ته د عالم قدر وګوره قسم دی چې څومره خلک ټرین داسې روان دی چې د علماو سره په مخالفت کې نوجوانان ټول روان دي ولې یاره چې زما لیډر پسې لګیا دی نو چې ستا لیډر پسې لګیا دی ته به د عالم په پټکي پسې کنزل کې ستا دا دغه دی زما محترمو اوس دا ټرینډ ډېر شروع دی چې د علماو خلاف نوجوانان راپاڅېدلي دي پوسټونه شیر کوي زما محترمو کمنټونه لیکي او داسې کمنټونه لیکي چې په دا منبر باندې په خوله زمانه راځي زما محترمو یو عالم دین چې هغه په سینه کې قرآن حفظ دی امام حسن رحمت الله علیه په دغه کې راځي وایي کله چې دغه شو وفات شو زما رب ته ودرېده چې کله د حساب او کتاب وخت راغی داسې سخت روز د قسم دی تاسو ته خبره کوم د حساب او کتاب داسې روز ده چې الله ته سړی مخامخ شي و عیسی علیه السلام به ودرېږي زما رب به ورته وایي عیسی ستا چې دا کوم امتیان دي دا عیسیان تا دې ته ویلي تا دې ته دا خبره کړې وه چې زما د مور عبادت کوې زما د مور عبادت کوې زه خدای یم تا ورته ویلي دي وی دا به الله ته پته ده چې دا ده نه دي ویلې لیکن په عیسایانو باندې یو حجت او دلیل قایموي عیسی علیه السلام نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې د رب دا اواز د قیامت پر ورځ باندې به دومره سخت اواز وي چې د عیسی علیه السلام د هر ویښتو د جرړې نه به د اوبو په ځای باندې وینه راروانه شي زما وینې به یې د سر نه بهیږي داسې د سخت عالم دی حسن ابن شیبه رحمة واسعا فرمایي وی قسم دی چې کله ودرېدم رب ما نه تپوس وکړ وی ګړبېدم داسې وی د قیامت ورځ د چا خوب کې ولیده وایه حساب کتاب څنګه وشو د رب مخې ته ولاړم ګړبېدم ما یې ولې یریږې الله یریږم یو عالم دی فقیه دی سینې د علم د قرآن د حدیثو د دین نه ډکه ده الله یریږم ستا مخې ته مې اواز چې ستا مخې ته د پیغمبر زبان نه کولاویږي زما چې امتیم زما به کوم دی کولو شي ما ته رب وفرمیل حسنه یریږه ما کومه سینه چې زه د قرآن ډکم هغه سینه زه د اور نه نه ډکوم ما ستا دپاره جنت واجب کړی دی د ټول شکر خبره دې پورې کوم زما محترمو پته ولګېده چې دین او عالم سره د عالم قدردانی او عزت نبی علیہ السلام مبارک د عالم قدردانی قرآن کې الله د یو سړي باره کې د یو لیډر باره کې تذکره نه راغلی لیکن که قرآن کې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء پتاسو کې ما رب نه یریدونکي خلک عالمان دي زما محترمه ولې د دین نه خبر دي دین زده کړی دی کنه ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه مبارک راځي وایي زه چې کله مسلمان نوم خپل غلامان باندې داسې یریده چې پرتوک کې به متیازې کولې وایي دومره به مې وویل چې سرمن به مې ته وایي اډوکې به یې ښکاره شو دومره به مې وویل
وی چې کله آقای نامدار محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راغلم او کېناستم کلمه مې ووې علم مې د پیغمبر نه زده کړ ما نه پیغمبر یو عادت واغسته ما ته وی چې ما ته دا خبرو که ابو ذره چې ته به د بل اله عبادت نه کې او دویمه خبره ستا چې کوم مملکان غلامان نوکران چاکران دي په هغې باندې رحم وکړه په ځمکې والا باندې رحم وکړه زما رب اسمان والا به په تا باندې رحم وکړي و چې دا خبره مې د پیغمبر نه اورېده علم مې سینې ته راغی خبر نو چې رالم زما اووه غلامانو زما محترم اووه غلامان وي هغه غلامان ما ټولو ته وي ودرېږې وي غلامان بیا ټول ودرېده وي آقام بیا غوسه د رپېدل ټول ما ټول د لاس نه اولې روان کړي مې دي بازار ته غلامان مې بازار ته بوتله په خپلو لاسو باندې دوکان ته مې د کپړې ودرول چې مې دوکان ته ودرول غلامان مې یېرېده داسې ما ورته وی کپړې خوښې کې هغې ټول یو بل ته ګوري یاره جي قیامت سے کس چلو شو ماوی کپڑے خوخے کے وی غلامانو کپڑے خوخے کڑے رالم پخپنو لاسو باندې مولا وی غلامانو د کپڑے وګندلې وی روټه تکې ناستم چې کله روټه ته سره په درستخان کې ناستم نوړې به مې راغستو یو غلام د به ورکوله وی غلامانو می جړل ما سره جړل ماته وی داوله ماوی حضرت ناس چل شوی دی قیامت سبا شي که خوب وینم ما وته هیڅ چل نه شي اول ز کافرم ز چې نن ستاسو کوم خیال ما ته علم راغلی دی ما د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې د علم زده کړی دی چې ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء څوک چې په ځمکې والا باندې رحم وکړي زما رب اسمان باندې ورپې رحم وکړي زما ما دا علم زده کړی دی چې تا ته علم راشي نو تا ته به پته ولګېږي ته به د دین نه واقف شي زما محترمو قسم دې ګوره خفه کېږم زموږ زمانه ډېر خفه کېږم لکه د حیوانانو تېرېږي ګوره ما تا ته د غسل د فرایضو پته نه لګېږي تا ته د سنت تا ته د په مانځه کې د فرایضو د واجباتو د سننو پته نه لګېږي قسم دې ګیره دې سپینه شوه ته په مونځ باندې نه پوهېږي چې دا کومه د طوطي په شان رټه مې ده ګورې د سورې فاتحې نه واله تر اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والسلام علیکم ورحمت الله دا رټه تا د طوطي غوندې نه ګوره خو تا ته پته نشته الله د څلوېښتو د شپېتو کالو نه دا ویم خدایه داسې دي تا ته پته شته ده چې داسې ویم زما محترمو په دې باندې پوه نه شو پته ولګېد ځان ته څنګه مسلمان ویم او تاسو ته یو ناشنا خبره کوم زمونږ چې کوم عالمان دي او زمونږ رهنمایي کوي زما محترمو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې علماء امتي کانبیاء بني اسرائیل چې پیغمبر پسې دا کوي سړی یو سړی پیغمبر پسې خبره کوي څه دي خیال مسلمان بشي اوس چا چې د شامي او فتوا وره زمانه علامه شامي رحمت الله علیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 3 باندې 103 باندې یو فتوا ورکړې ده نن تاسو ټول زما د اواز په میډیا باندې رسیږي نن کوم سړی چې دا خبره اوري او دا خبره کړي نن به پته ولګېږي چې بھائی الله دې معافي وکړي چا عالم پسې خبره کړې ده چې د کم وخت نه مې کړې ده نو تر اوسه پورې مې ښځه په طلاق کې او په زنا کې ساتلې زما خبرې ته وکړې ده علامه شامي رحمت الله علیه وایي چې وی من جنس فوق العالم څوک چې د عالم نه بره کېناسته ولو کان اهانه که چېرې دا د سپکوالي د وجې نه او د دې سپکوالي کړي نو طلقت امرأته علامه شامي رحمت الله علیه یو سړی د عالم نه بره کېناسته د مزاح په طور باندې کېناسته طلقت امرأته ښځه پې طلاق ده او زنا کوي زما محترم دا فتوا د شامي نه وره عام کتاب نه دی د خپل ګیډې نه نیم لګیا د خپل ځان نه نیم لګیا د یو عالم قول درته نه د کتاب فتوا درته یم شامي جلد 1 صفحه نمبر 103 باندې ګوره د خپلو علماو نه تپوس کوه که عالم پسې د په کمنټ کې غلطه خبره کنزل لیکلي بې حرمتي لیکلې وه طلقت امرأته ښځه در باندې طلاق ده او زناګانې دې کړي زما اوس ته سوچ کوه زما محترم الله دې معافي کړي مونږ وایي یاره جي دا سیاسي عالم دی یاره جي دا بریلی عالم دی یاره جي دا پنجپیري دی که هر څه د عالم د پټکې د نبی علیه السلام مبارک ولې که هر څه د قرآن لولي په سینه کې قرآن دی د قرآن تلاوت کې که هر څه د په سینه کې د احادیثو ذخیره ده زما محترمو او په کومه سینه کې چې قرآن او د احادیثو ذخیره تاسو ته یو خبره کوم د نبی علیه السلام فرمایي فإن فقیها واحدا اشد علی الشیطان من الف عابد یو طرف ته زر عابدان ټوله شپه
تهجد وکي بل طرف ته یو سیاسي عام عالم د شپې خوب کوي د عالم خوب د زرو عابدانو د عبادت د تهجد نه افضل دی زما دا ته پته شته که نه ته هسې غافې علمو پسې ته هسې دغه کېږي د ما محترمو موږ ولې علما کرام ته ترغیب چلی چې بچي به خپل بچي عالمان کې چې دا ستاسو دپاره د قیامت پر ورځ د نجات ذریعه